د हल्का पी के 27 तहसील मंदन په بولاګټ کلی ناوګي کې مسلم لیگ نون ته لویه کامیابی د پرویز شاه په قیادت کې پسونو کسانو د پی ټی آی ان پی او جماعت اسلامي لاري جدا کړې او د مسلم لیگ نون په قیادت یې د اعتماد اظهار وکړ د ضلعي صدر حاجی سالار خان په صدارت کې جوړ شمولیتی تقریب کې ضلعي جنرل سیکرټري شاه بهروان ایډوکیټ حاجی صدیق الله صدر پی کے 27 لیاقت خان جنرل سیکرټري امیرزیب خان متوقع امیدوار پی کے 27 دلاور خان سینئر نائب صدر حاجی سبحان الله ناصر عباس باچا میاں نعیم الدین باچا وصال خان صدر مندن نور جلیل خان دراج خان کمال بلن خان اختشام الحق سید الرحمن محمد عزیر زاید خان ایډوکیټ او محمد نکاب نه علاوه کارکنانو نوې شامل شوي کسانو ګډون کړي وو راغلي مشرانو نوې شامل شوي کسانو ته د فاټې ټوپې په سر کړې ورته د محسن پاکستان سابقه وزیر اعظم قائد میاں محمد نواز شریف او انجینیر امیر مقام خان په قافله کې په شمولیت هرکلې وې بولاګټ ته په رسېدو پرویز شاه د بولاګټ خلکو د میلمنو دروند استقبال وکړو او هغوی په جلوس کې جلسګاه ته بوتلل تقریب ته د هتاف په وخت پرویز شاه او حکیم شاه د راغلي میلمنو شکریا ادا کړه او وی چې موږ سره ټول بولاګټ په مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کوي چې دا ټول یو سل اتیا کورونه دي او د ښځو سړو پکې 1500 وټته تقریب ته حاجی سالار خان شاه بهروان خان حاجی صدیق الله دلاور خان لیاقت خان امیرزیب خان سبحان الله خان کمال بلن خان دراج خان میاں معین الدین باچا ناصر عباس باچا اختشام الحق سید الرحمن او محمد عزیر اوی چې د ملک پاکستان مسلم لیگ نون جوړ کړي او هم دوی به د هر قسم بحرانونو وباسي هغوی زیاته کړه چې په 15 یا کال کې مسلم لیگ نون په پاکستان کې کم کارونه کړي کو دا د ملک نه لري کړی شي نو ملک په کندر پاتې شي مشران اوی چې پی ټی آی ان پی او د نور سیاسي پارټي د ملک خیر خوا نه دي نه پی ټی آی په دې خلکه کې سره ترکه کار وکړو او نه ان پی په 15 کال کې په دې خلکه کې سکار کړي مشران زیاته کړه چې د ان پی او پی ټی آی په وجہ په خلکا پی کے 27 کې غریب ولس پچندو کارونه کوي او دا حلقه اوس هم د ترکه محرومه ده راغلي مشرانو پرویز شاه د بولاګټ خلکو لا په اتفاق او اتحاد داد ورکو او وی چې څنګه دوی موږ لا په اتفاق لاس راکو هم دغه سه بور لمنګ په اتفاق او اتحاد سره کارونه کوو دا 19 نسبونه دي او 180 خاندانونو درینه افراد 720 مختلفو پارټو کې موږ په ان پی او پی ټی آی چې او دا غیر علاوه پلس سره په جماعت اسلامي مهمه چې هغه زموږ سره دلته کې په دې بولاګټ کې پارټي وي چونکې د خلکو په ما باندې یو غټ اعتماد او اعتبار دا کوم چې زموږ د خلک د بولاګټ نه سي الله دې خوشاله کړي لومبه خو موږ الحمدلله مسلمانان یو او زړه مې دې خبره ته کېدو چې دا جنټم زموږ یو شي دا عزیز ولی زموږ یو دا جمعه زموږ یو دی او دا کلمه زموږ یو دا جنټم یې کېو پکار الحمدلله چې دا زموږ کوم خوشاله په خوې کې نو چې دا زړه مې بار تر بروزي نه تاسو وینئ او د زړه کومې نه د ټولو خاندانونو طرف نه په مسلم لیگ نون پارټي کې په باقاعدګۍ سره د شمولیت اعلان کوم او د میاں صاحب دا پارټي ان شاء الله چې په دا کم زنجیر سره چې موږ دا کړه اون خلوله دا به ان شاء الله موږ په ویلډ خلوله په ویلډ دا چې تاسو د مشران موږ نه پرې نو ان شاء الله چې موږ به تاسو سره چته او زدا خپل د میاں صاحب د پارټي چې کوم زمنګ مشر او دغه په کوم لیکا دی اور خان لیاقت خان په پیجرم ان شاء الله د دې سره به زمنګ خپل جوختو باندې او ټول مسلمانې بچو باندې او تر هغه موږ د پښتو داس درکړم دې ان شاء الله دا به مزه تر قیامت تر اخره برابر کوي د مرګرو پر مصممه اراده چې دا سه وکړه او پارټي راوچت کړه او روانه کړه زه د خپل الله پاک بار بار ذکر تا ټول عمر سجده لګوم دا شکر نشم ادا کوله او بیا چې په ما باندې کم اعتماد او یقین کو نو زه اکثر خبره کوم
چې دې مرګرو ته چې زمالا مسلم لیگ که محبت راکو که زه دې ته دا ځمکه شمه او دې په ما باندې ګرځي او زمانه دا سا ختم کړي زما سا وځي نو زه دا احسان بدلا خو الله پاک دې نه دې احسان ورکړي کم مرګري چې زما سره د هغه وخت نه راغلي دې پارټۍ ته چې اوس په سټیج هم ناستي او په پنډال کې هم ناستي او خاص کر دا موجوده کسانو وایم چې دې ته د زړو ته خو دغه شوی دا چې کوم راځي دې پارټۍ چې دا مې پرې سره پرې وګو ناس وې اگر زولې مې ټوله ورځ نو زه تاسو ته نور د خدمت څه وایم زما دا ویسال رور کشر دا پاسه لکه ویساله دا دې پارټۍ ته ما وکړه د ته ما د اعلان کې دا ودشته دی نه د ته ما لیکلي دي چې صدر د بونیر ضلع بونیر چې دا زما په ځای باندې او دې مشهور په دې دغه چې زه سار پاسمه کم ځای ویسال په چمله کې کم ځای ویسال په چغرزو کې بل اور چې پاسم په کم ځای کې په مازو کې چې ګورم نه دې زیات په دې چمله کې خو زه بتاو ته صرف دا خبره وکم چې زمونږ د مسلم لیگ خوش قسمتی ده چې مونږ له الله تعالی نواز شریف خو لیډر را کړی دی چې نن په پاکستان کې د عالم اسلام واحد لیډر دی چې په هغه باندې خلک اعتماد کوي دې ته سلام کوم چیرې دا دومره لوی مهنت شروع کړی دی په داسې انداز شروع کړی دی په تش لاس شروع کړی دی یقینا چې نه موږ سره په دې وخت کې منبري شته نه زموږ سره څه واک شته او نه اختیار شته او بېشکه چې لکه په دې وخت کې لکه ګراني هم راغلې ده او داسې بېروزګاري هم راغلې ده کاروبارونه هم ختم شوي دي او په دې حالاتو کې تاسو په دومره لوی تعداد راغونډ شوي یقینا چې تاسو ته سلام کوم د بوډاګټ ټولو خلکو ته سلام کوم چې نن یو اتفاق وکړو او اتحاد یې وکړو ما سره الفاظ نشي زه د هغې شکریا ادا کوم زه چې د دغه روډ نه راکټ شوم او دې بله مې د حالات وکتو ستاسو د اتفاق او یونټي ته مې وکتو نو قسم په خدای دی که په خپله منبری مې اوس څه کاري ستاسو په اتفاق خوشحاله یم او خدای پاک دا ستاسو دا کوم اتفاق مظاهره چې وکړه الله پاک دې دا اتفاق په ټول بنیر باندې نافذ کړي هغې وخت کې نواز شریف وزیر اعظم و په 400 روپۍ باندې سیمټو بوره وه په 200 روپۍ د وړو تروړه وه په 40-35 هزار روپۍ باندې د سونې توله وه دغسې ورسره د غوړو د حساب کتاب تاسو د هغه وخت په خپله وجنګوئ تاسو ته پته ولګي خو کانټینر باندې چې کوم سړی موږ ته ودرولو زما ستا بچي په عیش توره باندې اخته کړو په اسلام آباد کې هغه یې به ورته ګڼېدل او هغه به د جیبه بله وایسته وی به چې د بجلۍ یونټ کله ګرانېږي نو تاسو پوه شئ چې وزیر اعظم غل دی نو موږ به ها زنده باد عمران خان ښې خبرې کوي خلک په قسمه قسم आवाज او په ناره باندې راځي خو صرف دوکه کول دي خلکو له دوکه ورکول دي او خلکو له سترګې تورول دي یو واحد زموږ سره د پاکستان مسلم لیگ بیانیه ده د پاکستان مسلم لیگ لیډرشپ دی چې هغې دې ملک تصور کړي دي دې ملک یې صحیح دي د هیڅ چا نه پټ نه دي هغه اټمي قوت دی هغه د موټروې جال خورول دي هغه د بجلۍ لوډ شیډنګ ختمول دي هغه د مهنګایۍ کنټرول کول دي که تاسو 2013 په حالاتو باندې نظر وزغلوئ چې 2013 نه مخکې د ملک څه حالات وو ملک تباه شوی و بجلي نه وه 18-24 ګنټې به لوډ شیډنګ کېدو خو چې کله الله پاک د دې ملک واګې نواز شریف له ورکړل هغه لوډ شیډنګ هم کنټرول شو هغه مهنګایي هغه سترې او موږ زمیندار خلک یو هغه د 3000 سره واپس 1200 راغلې او محترمو دا نن چې تاسو کوم انتخاب کړی دی پاکستان مسلم لیگ نون نو په دې ملک کې تاسو وګورئ د دې مسلم لیګیانو چې کوم کارونه دي هغه کارونه تاسو یو سیټ ټکای دا ملک ټول کانډر دی د دې کې هیڅ کار نه دی کړی که موږ د اټمي قوت وګورو که نن موږ بار هر څومره ملکونو ته دا برید تاو نو دا د بیا محمد نواز شریف صاحب دغه ثمره ده او دغه برکات دي چې دا اټمي قوت دا ملک جوړ کړی دی حکم را روان حکومت دا به ان شاء الله تعالی د پاکستان مسلم لیگ نونی او دا کومه فیصله چې تاسو وکړه ان شاء الله تعالی دا دغه حکومت کړی ده او انجینیر امیر مقام
دا به ان شاء الله تعالی د دې پښتونخوا وزیر اعلی زه صرف د شکریا د پر را پاسېدم چې پرویز شاه لالا دي او د دوی سره زرید شاه لالا دي او د بلاګټ د څومره خاندانونه چې دي دوی زمونږ د جرګې ته زمونږ د راتلو ته درانه کتلي دي او زمونږ په دې قافله کې چې دا د ترقۍ او د خوشحالۍ یو قافله ده په دې کې زمونږ سره شامل شو نو ان شاء الله تعالی زه دوی له دا تسلي ورکوم چې تاسو به ان شاء الله په دې خپله فیصله چرې هم ستومانه نشئ. مسلم لیگ نون ته نو دوی ته پر راتګ هرکلی وایو او دوی ته دا خبره کوو ان شاء الله تعالی چې دوی به ستومانه کېږي نه کو په حکومتي لیولي او کو په ذاتي لیولي چې دوی به موږ باندې څه خدمت راړي ان شاء الله تعالی موږ به هغې نه نه رستو کېږو او دوی چې کومه کړی اوس د نواز شریف صاحب د ترقیاتي کارونو د پاکستان په رغولو کې یو کړی ورکړه نو ان شاء الله تعالی چې دوی په دې باندې نه خفه کېږي او دوی ته زه دا او شاباش ورکوم چې په دې وخت کې زموږ سره دوی په دې دومره ګڼ تعداد کې رالو او زموږ په قافله کې شامل شو. بس او د دې بولاګټ طرفه ته خرج تسکین پیش کوم او د دې ټولو ته طرف تاسو زو مبارکباد درکوم او د دې خبره زتا صدا یو خبره کوم چې د خدای د پاره شي اتفاق وساته زمونږ د مندړ به ان شاء الله یو اتفاق یو خبره وي موږ سره به اتفاق کوي کو خود خیل له کو دغه د بنیر والدي نن خلک د پاکستان مسلم لیگ خبر اوري په پاکستان مسلم لیگ کې خلک شمولیت ټول غواړي تاسو لاړ شئ د خلکو سره خبرو وکړئ دا پارټي د نورو پارټو په مقابله کې ودروي او ان شاء الله چې ډیر زر به ان شاء الله د دې بنیر د ټول غټه پارټي ان شاء الله ډیر په تیزه باندې روان نه خو زما سوال ودای چې ټول مشران ته دا سوال لري چې څنګه د خودخیل ملګری لګیاري هم دغه شای پکاره چې مونږه تاسو ټول چې کم دي نو مونږه خلکو ته لاړ شو او د خلکو سره خبرو کو ډیر